वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदा। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन स्वाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करम। अंत शफ़ीउल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिराति इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दम। व साहिबाका ला अंसाहुमा अबदा मिन्निस्सलामु अलैकुम मा जरल क़लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिनान, रमज़ान मुबारक यो बख्तवर और बरकती मियाद शोरोना और डेढ़ पति ज़ोबान में रवाना कि इंसान खबरी वक़्त फिर मजमू बयान को नमूज़े मौजाना नन तकरीबन न हमारा बस यो सूरत बाद गवाही चीज़ें दाखिल दा रमज़ान मुबारक दा अय्याम दा साअतुना दा मिनटुना दा डेढ़ पति ज़ो रवान न बने रमज़ान मुबारक चला सुमर बख्तवर दा और दा सुमर बरकती मियाश दा दे चे संग शान इबादत दे आ शान इबादत पकार दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि दा हर योशी दा पार ज़कात दे, माल दा पार ज़कात दे, सोने दा पार ज़कात दे। दा हर योशी ने इंसान ज़कात वर्के और इंसान दा जिस्म ज़कात दा हो जाए। लगा संग जे इंसान दा माल न ज़कात वर्की नो माल पाक शी, दा माल खीरे आगा ख़त्म शी और पाक माल पाक शी। दा रंग इंसान जिस्म में कले चे इंसान रोजे उनिसी न दा जिस्म ज़कात अदा शो, जिस्म पाक शो।
په دې رمضان مبارک کې چې موږ د سار نه واله ماښام خپل خوراک نه کوو، په دې کې الله ته څه پیدا ده؟ په دې کې د الله پیدا خو نشته، په دې کې زمونږ پیدا ده. او زمونږ پیدا دا ده چې د الله رب العزت د خپل د بندګانو د بخښنې اراده کوي چې زه د خپل بندګان بخښم. زه اکثر د الله رب العزت د محبت خبرې تاسو ته کوم چې د الله محبت بندګانو سره څومره ډېر زیات دي، څومره ډېر محبت دی د الله رب العزت یو بنده سره. یو روایت کې راځي چې کله یو انسان بل انسان ته، یو مسلمان بل مسلمان ته وایي چې ته ډېر ګناهګار یې، تا الله چېرته بخښي. دا بار کسان په خپل عبادت ډېر فخر کوي او د خپل عبادت کوشش کوي چې بس په نور باندې بس وروبخي او خپل عبادت ارزه کوي. په خپل عبادت نه، په خپل عبادت ناز نه دی پکار. کچېرې په خپل عبادت ناز پکار وي، عمر رضی الله عنه وکړ، صحابه وکړ، زمونږ بس عبادت موږ هغه پیښې کوو. زمونږ عبادت دی الله رب العزت په خپل دربار عالیه کې په ډېر څه باندې قبول کړي، خو ډېر کمزور عبادت کوو موږ. عمر رضی الله عنه څه وایي که د قیامت په ورځ باندې زما اعمال سر برابر شي نو زه به شکر وباسم د الله نه. او کله ناکله به وایي دا شي مانه ښه دی، دام زمانه ښه دی، دام زمانه ښه دی، دام زمانه ښه دی. نو په خپل عبادت فخر نه دی پکار. د الله رب العزت محبت څومره ډېر دی. اوس یو انسان بل ته وایي، یو مسلمان بل ته وایي چې تا خو الله نه بخښي، ته دومره ګناهګار یې، تا خو دومره دا کارونه کړي دي، ته په دومره غټ غټو ګناهونو کې مبتلا یې. حدیث مبارک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه ټیم کې د الله رب العزت جلال په جوش کې راشي او څه وایي اے مسلمانه تا دې بل زما بنده ته څه ووایي چې الله تعالی بخښي. زما د رحمت نه لرې کې، زما د رحمت نه دا امید دی چې الله به ما بخښي. دا تا ته څه ووایي یاد ساته، تا به جرم نه بخښم او دې اوس نه وبخښم. دا زما بنده دی. لکه د الله رب العزت کې او بنده سره دومره محبت دی. اوس په دې رمضان مبارک کې د الله رب العزت اراده د بندگانو د بخښلو وي. نو دا ځکه روایت کې راځي چې کله رمضان مبارک راشي فتحت ابواب الجنه، د جنت ټول دروازې کولو شي، وعلقت ابواب جهنم، د جهنم ټول دروازې بندېږي. دا ولې د الله رب العزت د خپلو بندگانو د بخښلو اراده کړې ده. الله رب العزت د خپل مسلمانانو سره محبت کوي. نو د محبت د ټولو نه لوی پرزمانه دا چې الله جنت ورکړي. نو رمضان مبارک کې راوستو چې جنت درته کومه. نو د دې د وجې نه په رمضان مبارک کې څنګه چې د رمضان مبارک شان دی هغه شان دی عبادت پکار دی. په دې میاشت کې که چېرې موږ یو وګورو د نبي علیه السلام ارشادات څه عجیبه عجیبه دي. د جنت په حواله سره، د بخښنې په حواله سره. او یو وګورو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه په دې میاشت کې څومره عبادتونه کړي، ډېر زیات عبادتونه په دې میاشت کې شوي. نو لہذا چې انسان خپل کوم معمول عبادت کی په عام ورځو کې چې کله په رمضان مبارک راشي نو د خپل معمول بدلی په عبادت کې. کچېرې دوی قرآن ویلې دي نو دوی به کوشش کوي چې د اړو قرآن راوړي، قرآن وي. د قرآن تلاوت په رمضان کې ډېر زیات پکار دی. هر درجه رمضان کې د الله تلاوت، د الله کلام ویل پکار دی. چا قرآن نه ویلې ته سورې اخلاص دی ویل پکار دی. دې سورې اخلاص قل والله احد الله الصمد دا ډېر زیات وي. اوس رمضان کې تلاوت پکار دی چې وشي یو کس قرآن نه دی ویلې نو چې زه کم از کم ته 3 سورې اخلاص ویل الله به د قرآن د ختمولو اجر درکړي. نو بیا هم څه حد پورې ګټه، بیا هم څه حد پورې ثواب او اجر دی.
لحاظه په دې میاشت کې تلاوت ډېر زیات کوي. زموږ د صحابو په حواله سره هم دا خبره هم ډېره زیاته مخه راځي چې په رمضان مبارک براغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا نور صحابو په تلاوت ډېر زیات متوجه کېدل. زموږ چې کوم اسلام دي داغي معمول هم دا په رمضان کې چې کله به میاشت رمضان راغله هغوی به خپل معمولات ختمول، نور کارونه به ختمول او قرآن طرف ته متوجه کېدل. بختور دي هغه کورونه چې هغوی په کور کې په قرآن باندې تنفس کېږي. تنفس معنا ده چې یو بل مخکې کېږي، یو ما دوه ختمه وکړل، بل وکړي ما پنځه وکړل، بل وکړي ما اته وکړل، لکه څنګه چې موږ په دنیا کې د یو بل مخکې کېږو. فلیتنافس المتنافسون، مخکې کېدل په دې کې پکار دي، مخکې کېدل په عبادت کې پکار دي چې په کور کې ماشومان دي، الکان دي، دغرنګې پردهدارې جینکې دي، هغوی یو بل ته دا ووایي چې تاسو ختمه وکړل او ما څو ختمه وکړل، راځه چې ته به ډېر ختمونه کوې او که زه به ډېر ختمونه کوم. فخر خبره دا ده، تنافس په قرآن ختمولو کې پکار دی. تلاوت ډېر زیات کوي. یو خو چې رمضان مبارک یو بل به تلاوت وي نو دا ډېره زیاته مزه کوي. ولې؟ د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې دا قرآن او دا رمضان دا دواړه به د قیامت په ورځ باندې زموږ شفاعت دي. اوس عام ورځو کې قرآن ویل ډېر اجر او فضیلت دی، خو په رمضان کې بیا ډېر زیات دی. ولې؟ چېرته چې رمضان مبارک به الله سره زموږ دپاره جګړه کوي، زموږ دپاره به شفاعت د الله نه غواړي، نو هلته به قرآن هم حاضر وي. حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل قرآن به الله ته وایي چې ربه دا مسلمان وبخښه، ده به زما تلاوت ډېر زیات کو، ده به خوب نه کو، زما تلاوت به کو، ده به خپل کار پرېښودو، زما تلاوت به کو. الله زه هر وخت ګوره ده راغستی یم، د هر وخت کې زما تلاوت د چرګ نه دی پرېښی. زموږ په کورونو کې دا ګوره ځان له حقیقت دی، نن چې کوم ځای کې قرآن شریفونه پراته دي په میاشتو میاشتو هغې له ګوره ګوتې نه وړي، په هغې باندې دا جولیاګي کله ناکله جالب جوړوي. دا حقیقت دی. موږ د تلاوت نه ګوره ډېر زیات لرې شوي یو، موږ د قرآن نه ډېر زیات لرې شوي یو، موږ تلاوت نه کوو. کله چې سهار شي هر انسان موبایل راوالي چې د شپې خو چا کال یا چا میسج یا پیغام نه دی پرېښی، د هر انسان پاڅېدو سره دا کار خامخا کوي، بیا خاص کر نوجوان طبقه پاڅېدو سره زموږ کار ځي، موبایل راوالو، بېګا خو چا سوال جواب نه دی پرېښی، چا خو میسج نه دی کړی، خو لیکن یو مسلمان هم دا سوچ ونه کړو چې کوم د رب د طرفه پیغام راغلی دی دا هم لږ وګورو که نه. 1400 کاله مخکې خو د رب د طرف نه یو پیغام راغلی دی، هغه هم لږ مطالعه کړو، هغه هم لږ تلاوت کړو، په هغې هم لږ سوچ وکړو. د خلکو د پیغام هم سره ډېر غم دی، خو د رب د پیغام هم سره غم دي. دا قرآن به د محشر په ورځ باندې یا به زموږ په حق کې ګواهي کوي یا به زموږ خلاف ګواهي کوي. دا حدیث مبارک دی. یا به زموږ په حق کې ګواهي کوي یا به زموږ خلاف ګواهي کوي، او د قرآن ګواهي الله په دې باندې قبولوي. قرآن به الله ته څه وایي؟ ربه تاسو مسلمانانو ته لیکلي وم، الله دې زما تلاوت کړی دی، ربه ویې بخښه. الله به ټیک ده بس بخښه مې، خو یو خوا چې زموږ په حق کې ګواهي کوي، نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل ګورې ستاسو خلاف به هم ګواهي کوي. دا قرآن به الله ته دام وایي چې الله زه چا ته دې لیکلي وم، نه یې زما تلاوت کړی دی، نه یې زما راغستل کړي دي، او نه په ما باندې عمل کړی دی. چاته القرآن حجة لك او علیک، نبی علیہ السلام وایي دا قرآن به ستا په حق کې ګواهي کوي یا به ستا خلاف ګواهي کوي. اوس د انسان ژوند تیر شي او د قرآن روانې دي، د انسان ژوند تیر شي د تلاوت وکړي، د انسان ژوند تیر شي د قرآن ونه وایي، نو زه وایم دا ډېره د خسارې خبره ده. الله پاک څه فرمایي؟
كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. د قرآن په حق کې الله وایي د قیامت پر ورځ باندې به بعض خلک الله ړانده راپاسي. دی به الله ته وایي چې ای زما ربه نن من ولې دې ړانده راپاسولو؟ دنیا کې به زمونږ سترګې وې، مونږ خو لیدل هم کتل، مونږ لیدل کول کتل هم کول، مونږ خو ټوله دنیا لیده، دنیا به مونږ لیدو. لم حشرتني اعمى، الله دا ړانده دې ولې راپاسولو؟ الله بس جواب ورکړي كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. زما قرآن سره بشو طاهر کړو، زما قرآن راغلو تا نور راغستی، زما قرآن راغلو تا تلاوت نو کړی. فكذلك اليوم تنسى، نن ورځ تم هېرې. په دنیا کې زما قرآن طاهر کړو تا نور راغستی، نن د محشر ورځ د تا نه یادو تم زمانه هېرې. نو د دې نه بغیر وایي سي نو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوي. چا چې قرآني وي نو سوره اخلاص دا هم د قرآن حصه ده. سوره اخلاص دا قل هو الله احد دا د قرآن حصه ده. دا ډېر وایي، کم از کم د قرآن یو جز کو تلاوت شو کنه، کم از کم د قرآن یو جز ویلی شو کنه، کم از کم د قرآن یو سورت ویلی شو کنه. قرآن کم از کم د قیامت پر ورځ وبرت ته وایي چې ربا سوره اخلاص تا د کلام جزو ستا حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چا چې درې پیری سوره اخلاص وي هغه د قرآن اجر والله ما ډېر ویلی. نو دا ډېر زیات وایي چا چې قرآن ویلی، چا چې قرآن ویلی هغه تلاوت کوي او ختمونه کوي، ډېر زیات یې کوي. یو رمضان کې تلاوت ډېر زیات کار دی. دویم کوشش دا کوي چې یو ډېر کم عمل دی او اجر ډېر زیات دی. عمل ډېر کم دی، اجر ډېر زیات دی. هغه کوم عمل دی چې له جماعت ورکول داړو کومه سوچو ډېر آسان عمل دی او اجر یې څومره ډېر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم انسان چې په رمضان مبارک کې چا له جماعت ورکی د ټول ګناهونه الله معاف کوي. د دې د جماعت د برکته الله رب العزت دې د جهنم نه ساتي. د چا له جماعت ورکو دې جهنم ته نه ځي. او دریم دا الله په بدن د پاراخه دروازې کولاوي جنت ول الله ورکي. زمون معاشره کې او زمون پر محلو کې او باندې کې اکثر غریبان دي. دا رنګ غریبانان صحابه کې ډېر زیاتو. دا شکر دی چې صحابه ډېر غریبانان زمون دي غریبانان په دین ډېر زیات آسان شوی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دعا کولا رب ژوند من فقیرانو سره وکا، مرګ فقیرانو سره راکا، زندگی من غریبانانو سره تیرا کا، الله مرګ د غریبانانو سره راکا، رب قیامت کې من غریبانانو سره حشر وکا. دا زمونږ د غریبانانو لپاره ډېر غټ اعزاز دی وره چې زمونږ سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دعا شامل ده. نبی علیہ السلام وی چې زه په خپل فخر باندې زه په خپل چې کوم غربت او فخر دی زه په دې فخر کوم. الله ما مسکینانو سره د قیامت پر ورځ باندې پاسه دا د نبی علیہ السلام دعا ده. نو زمونږ په باندې کې مکثر خلک غریبانان دي، صحابه هم د ډېر غریبانان، خو چې کله به د صحابه مخې ته فضیلت راغی نو بیا کوشش وکړو چې کاش دا مونږ کړی. صحابه دومره غربت وخت تیر کړی چې څو ورځې د هغې په کور کې چولې نه بلېدې، څو ورځې د هغې په کور کې د خوراک وسولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به هم د 3 ورځې بعد کله ناکله څه میلو شو د خوراک او څه به وي دا خوراک فاطمه رضی الله عنها نه یو څه هم یو څو ورځې نه راغله. دومره غربت ژوند د هغې تېر کړی. اوس صحابه دا فضیلت واورېدو چې نبی علیہ السلام فرمایي چا باندې روژه ماتې کول هغه به جهنم ته نه ځي، الله به هغه له جنت ورکوي او د هغه ټول ګناهونه هم الله معاف کوي. دریم فضیلت نبی علیہ السلام دا فرمایل چا له تا روژه ماتې ورکو اوس هغه چې څومره اجر او ثواب وشو دومره اجر الله تعالی د هغې روژې په ډبل درکوي. ستا خپل ثواب هم وشو، ستا روژه ماتې باندې هغه روژه ماته کړه د هغې هم نه ثواب هم ستا وشو، نو ګویا تا ډبل روژه وګټله او د هغه په رمضان او د هغه په روژه کې څه کمي هم نه راځي، الله هغه له خپل اجر ورکوي. نو صحابه
تمنا وکړه رب کمال او دولت ډیر راکړه وینو موږ باندې دا فضیلت ګټل خو الله موږ سره شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید الله رسول او غریبانان دا فضیلت موږ نه پاتې نبی علیہ السلام تو فرمایي ما خپلېږي دا پدې نه ده چې تاسو یو کس مور کې دا پدې نه ده چې تاسو یو کس کور کا یو میاش خوراک ورولېږي یو کس په درسهان کې نه یو موړ کې دا پدې نه ده خپل وسه کوی دا کچره تعالی الله دومره وس درکړي یو کجور دی بچا باندې وړل دا اجر الله تعالی درکړي او یو ګلاس وبدي بچاو جماعت باندې اوس کولې نو دا فضیلت دا درېمه فضیلت تعالی الله درکړي دا دومره غټ فضیلت دا په صرف په یو ګلاس وبو باندې او په یو کجور باندې نبی عليه الصلاه والسلام دا درې اعزاز موږ ته بیان کړی دي نو اوس په دې جمعات کې دا څه وشته چې هغه زما د وبو وسم نه کېږي چې چاله ورکم خو نیتونو پوهه خبره ده په دې جمعات کې د غریب نه غریب کس موجود دي هغه دا ویل شي چې ګوره زما یو کجور په وس کې نه کېږي چې چاله ورکم په هغه زمانه کې د مشران الله دې غریب رحمت کې الله دې دغه قبرونو د نور نه لکې ډېر ناشنا خلکو روجمات کا چې کله به روجمات ته تیم شو د مشران خزه او زمونږ د مشران اوس ولې چې کومې جینکه اوس راغشي وي او بس دغه نه لار سپاتې دي او زمونږ دا اوس چې دا کوم نوجوان راغټيږي او الله دې دې په حال امرهم دي نه سپاتې شو چې کله به روجمات تیار شو نو مور ګډمبه څه خبره کوله چې بچیا د گاوډیانو کارو اوس دا حدیث نن موږ وایو هغه په څه کلمه کې په عمل کو یو پلیټ کې حالانکه په دې حدیث امر کړو وسلو چې سبا تیارو گاوډیانو کړه ورولېږي هغه کړه وسه تیار ورته بدی کړه ورولېږي حالانکه په دغه پلیټ باندې په 50 کېږي خو لیکن په دې اجر او په دې ثواب کې به شامل دي نو په دې عمل کوي چې سب پخښوي سب تیاری دا ضروري ده چې د چرګانو غډان پاک کیو پلاور دی پاک کیو سره خلق کراو دام خلا چې چاله الله وس ورګړي چې ستا وس نشته د کجوري وځي کی ور کړه گاونډیانو کرا هر ماقام ورکاوه او جماعت او اکثر په دې کورونو کې دارونه بي نو دا یو ورور دی بل ورور ورکړو جماعت هغه بل ورکړي نو په دې باندې دا ثواب وګټل شو نو په دې باندې عمل خامخا کوي دریم عمل پر رمضان کې هغه تراوی دی تراوی مو پرې دی تراوی خامخا کوي یو قسم پر تراوی پرې دی دا یو دا تراوی په ټول کال یو میاشتي او بیا په تراوی کې ختم اهتمام خامخا کوي چې ور یو جمعه د څه پاتې نشي چې پای کې ختم نشي دا سنت عمل دی وردا پاتې کیږي الحمدلله زمونږ کړي واحد داسې یو کړي چې زمونږ په کلی کې سلور ختم شي نه زمونږ کله نور د خدای نه سوالي سلور ختمونه زمونږ په کلی کې شروع دي خو چې چاته کوم ځای کې آساني الته ځان د سلور ختم کوي ختم پرې نه دی چې کوم ځای درته لنډي کوم ځای درته آسان وي کوم ځای درته خي الته ورته او ختم کوي ګوره ختم پرې نه دی ختم خامخا دا سنت عمل دی تراویح ځان له سنت عمل دی په تراویح کې بیا ختم کول د ځان له سنت عمل دی چې په یو محله کې سلور ختمونه کیږي او بعض بدبخت دا غي نه پاتې شي نور ته د خدای نه سبب بدبختی وایي بس دشته بدبختی دی راځي چې د قیامت ورځ باندې رب وایي چې ستا په محله کې سلور ختمه کیږي تا په یو کې شرکت نه کړي ته یو کې نوې حاضر شوی الحمدلله زه په دې فخر کوم زمون کړي الحمدلله په تراویح په ختمونه ډېر ځای تکړه د ډېر کولونه مخکې ارزه تزان رسیدو ختمونه کی الحمدلله په دې مان فخر پکار په دې زمون ټول محله په دې باندې اعزاز قابل ده چې الحمدلله زمون محله ولا کم اسم ختم دی یو کس دی پریدي هغه ما ته معلوم نه چې دا کوم یو کس دی دا ختم نه کوي وی به یو کس دی خو ما ته معلوم نه کما ته معلوم دي چې زه ورته وم به چې تا ختم نه خامخاله خو ما ته پته نشته چې دې به سوي الحمدلله زمونږ محله ولا ختم ډېر زیات مخکې دي نور محلو والا تم دا گزارش دی ختم مپره دی ختم خامخا کوي او چې څنګه دا ختم حق دی حق ادا کوي زدا ته یو خبره وکړم د هر حافظ او د هر قاری دا تمنا او خواهش وي چې قرآن دې زه کلی ویم او زه دې په مزه ویم او زه دې تلفون وایم خو زمونږ دا بعض کسان داسې وي چې دې په قاری باندې دغه وایي چې ته لږ زر زر وایه لږ زر زر وایه موږ ستړي
داسې مه کوئ بس قاری خپل زور ته پرېږدي چې هغه څنګه وي هغه شان دی ښه دی حافظ خپل زور ته پرېږدي چې په دې میاشت کې د عبادت حق ادا کړو کله بیا ادا کړو نو یو په رمضان مبارک کې دا عمل کوي چې تراویح بالکل مه پرېږدئ او تراویح کې ختم هم مه پرېږدئ خامخا کوئ موږ شپاړس سپارې وي بل ورځ به ختم وشي نو چې چا شرکت کړی دی هغه په سنتو باندې عمل وکړو الله به هغه ډېر اجر ورکړي داسې نور ځای کې ختمونه شروع دي هغې ډېرې سپارې وي نو لهذا گزارش دا دی ختم مه پرېږدئ ختم خامخا کوئ او یو اخري عمل دا هم کوئ چې په رمضان مبارک کې صلات تسبیح خامخا کوئ صلات تسبیح خامخا کوئ زموږ یو محدث دی عبدالعزیز ابن ابي رواد رحمت الله علیه هغه وایي چې کوم انسان د جنت ته خواهشمند دی چې زه به جنت ته ځم او دې صلات تسبیح نه کوي نو دې ډېر ناشنا انسان دی چې ته یو خو تمنا ساتې چې زه به جنت ته ځم خواهش هم ساتې چې زه جنت ته ځم او ته صلات تسبیح نه کوې نو ته ناشنا انسان یې نو مطلب دا هغه دا دی چې صلات تسبیح خامخا کوئ د دې ډېر زیات فضیلت دی او په رمضان مبارک نه بغیر سړی کوي یو پرې ورته صلات تسبیح اجر ملاویږي او چې په رمضان مبارک کې کوي نو اویا پرې د صلات تسبیح اجر ملاویږي نو په رمضان کې هر ورځ پکار دی عباس رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایي اے زما کاکا جان تر یو تحفه درکو یو د مغفرت خبره درته وړاندې کوم یو د ګناهونو د بخشش یو ذریعہ درته وایم نه یو تحفه نه درکو او ورته وایي ولې نه د الله رسول خامخا راکوي صلات تسبیح کوه په دې صلات تسبیح باندې به ستا زاړه او نوي ټول ګناهونه معاف کېږي اول او اخر ستا ټول ګناهونه معاف کېږي صغیره او کبیره ټول ګناهونه ستا په دې سره معاف کېږي کوم ګناهونه چې قصدن شوي دي او کوم ګناهونه خطأ شوي دي دا ټول معاف کېږي او کوم ګناهونه انسان جهرن کړي دي او سرن کړي دي لس قسمه ګناهونه نبی علیہ السلام فرمایل چې دا لس قسمه ګناهونه دا په صلات تسبیح باندې معاف کېږي نو چې لس قسمه ګناهونه الله زموږ معافي ولې نه کړو او آسان عمل دی ښه یارېږي دې مو ټول په 15 منټه کې کېږي او په نور روایتونو کې چې بیا راځي یو روایت کې دا راځي چې د یو انسان دومره ګناهونه وي دومره ګناهونه چې د سمندر د زګومره او د صلات تسبیح وکړه الله د ټول ګناهونه معاف یو بل روایت کې دا راځي یو انسان دومره ډېر ګناهونه دي چې دا شګې څومره مقدار دی شګې یو لکه شګه دا څوک شمارلی شي چې دې کې څومره ذرات دي په دنیا کې څومره شګه ده دا ټولې ذرې وشماره انسان دومره ګناهونه کړي دي دې سره تسبیح وکړي د ټول ګناهونه معاف شي یو روایت کې دا راځي یو روایت کې دا راځي چې د روز اول نه واله تر نن تاریخه پورې څومره باران څاڅکي دنیا ته راغلي دي دا د چا د شمېر څوک شته چې دا وشماري دومره ګناهونه انسان کړي وي لکه د باران د څاڅکو دې د سره تسبیح وکړي د ګناهونه الله ټول معاف کړي یو روایت کې دا راځي چې څومره ستوري دي په دنیا کې چې دا د شپې په ټیم کې موږ ته ښکاري یو انسان دومره ګناهونه کړي دي لکه د ستورو په مقدار سره دې سره تسبیح وکړي د ټول ګناهونه معاف شي تاسو ته تاسو کول غواړي که نه غواړي چې ډېر ټولېږي که نه 15-20 منټ طریقې درته ښیم طریقې زده کړې ټولې زده کړې او که پوهې پرې نه شوې درسته رانه تپوس وکړې مازدیګر تپوس وکړې ماښام تپوس وکړې سبا تپوس وکړې او خامخا وکړې زه به درته شل پېرې طریقه وښیم خو تاسو به خامخا وکړې نبي علیه السلام فرمایلی تر هره ورځ یې کوه که هره ورځ یې نه شي کولی هفته کې یو پېره کوه او که په هفته کې یې نه شي کولی په میاشت کې یو پېره کوه او که په میاشت کې نه شي کولی کال کې کوه او که کال کې نه شي کولی عمر کې یو پېره خامخا وکړه خو په دې رمضان کې هره ورځ یې کوې دا هر ورځ پکار دی په دې رمضان کې طریقه اسانه طریقه ده چې کله څلور رکعاته نیت به وکړې نیت دا د زړه خبره ده بس څلور رکعاته سره تسبیح مسلم الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك دا موي الذين بعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر پنځه پیری وایي دا څه څه نه یری چې څو پیری شوې لازم دې تړلې کنه یو پیرو شو دا کېده سي دوباره به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا به موږ ته سي کې درې مده سي سره په ځما پس په دې دوه باندې شماره ټیک دغه زهره نشته پنځل پیری سبحانك اللهم نبات بیا سورة فاتحه او بیا سورت
چې صورت ختم شو بیا لس پیری دغه الفاظ ولا حول ولا قوه یو روایت کې راځي په دې نور روایتونو کې راځي چې دا به نه دی په کار دا به نه وایي خیر که بیره چې وینو خیر دی او که څوک یې نه وینو خیر دی بیا هم خیر دی بس نه مو وایي په دې بیا ودانه پاتې کیږي بیا په رکوع کې 15 لس پیری بیا چې رکوع نه پاسې لس پیری بیا په سجده کې لس پیری بیا سجدې نه جلسې ته راځي لس پیری بیا په سجدې به سجده کې لس پیری دا 75 پیری شو کله چې دویم رکعت پاسه په دویم رکعت سبحانك اللهم ني بیا 15 پیری پاسې دو سره دغه کلمات 15 پیری وایي نو بیا هم دا معمول دی بیا د سورت نه با بیا رکوع بیا سجده باندې دا څومره اسانه طریقه ده او بیا چې څوک نه پیښه بیا ته وځو کې الله رب العزت دې عمل کوي